ونعوذ أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم تسليما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس من ينفع الناس وإذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار في الإسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. عزتمندو مسلمانان ورنو د سورۃ الحجرات یو مبارک آیت میں تلاوت کو او د رسول الله صلی الله علیه وسلم دعا واړه احادیث میں ویل الله رب کریم دې منګله د پوهه او بیا د دې مطابق د عمل کولو توفیق راکړي. د جمعې ورځې شپې دي او د موسم او د یخنۍ شدت هغه یقینا محسوسیږي او دا د دې کائنات حسن دی چې کله ګرمي ده او کله یخني ده، کله بهار دی او کله خزان دی. دا د موسمونو دا تغیرات او د موسمونو دا کم تبدیلیانی چې راځي او موږ محسوسو نو دا هم زمونږ یو قسم تربیت کوي. دا موږ ته ښیي چې دا یو 2 میاشتې مخکې یو شدید ګرمي وه، هغه ګرمي ختمه شوله او بیا پر 13 میاشت کې موسم نارمل شو، اوس شدید یخني شوله. خدا د یخنۍ دا موسم چې کله تیر شي نو بیا به یو ښه ورځې به راځي او بیا به سپرلی او بهار راځي او بیا به ګرمي شروع کېږي. دا موږ له دا یو سبق راکوي چې که یو انسان په سوکالۍ کې او په خوشحالۍ کې دی نو دا به ټول عمر نه وي. دا خوشحالي به ختمیږي، دا سوکالي به ختمیږي، دا راحتونه به ختمیږي، په دې پسې به وروستو شدت به راځي. او بل طرف ته که یو انسان په ډېر لوی تکلیف کې دی او انسان ته ډېر لوی مصیبتونه را مخامخ دي، د موسمونو تبدیلیانې دا خبره موږ ته ښیي چې ګورئ په تا باندې به دا مشکلات او دا مصایب هم ټول عمر نه وي بلکې دا به تېرېږي. انقلابات جہاں واعظ رب ہے سن لو، ہر تغییر سے آتی ہے صدا ففہم ففہم. دا په دې جهان کې په دې دنیا کې دا څومره انقلابات او څومره چینجز راځي نو دا د الله د طرف نه واعظ دی، واعظ رب ہے، دا د رب د طرف نه واعظ دی. ہر تغییر سے آتی ہے صدا ففہم ففہم، او دا هر تغییر نه موږ ته دا آواز راځي چې ګوره ځان پوهه کا، ځان پوهه کا. دا په دې ګړۍ کې چې دا کم ستند او کم سوی ده او دا اوړي او دا یو ټک ټک او ټک کوي نو دا بنیادي طور باندې ما او تا ته آواز کوي چې ستا د عمر نه یو سیکنډ ختم شو، بل سیکنډ ختم شو، بل ختم شو، بیا 15 سیکنډ چې ختم شي نو ستا نه یو منټ لاړو، بیا چې 15 منټونه لاړ شي و ستا نه یو غنټه لاړه، او بیا چې 24 غنټې لاړ شي و ستا نه ورځ لاړه، او بیا چې 150 لاړ شي نو دا میاش لاړه، او بیا چې 315 ورځې لاړ شي نو ستا کال لاړو، او کال په کال د زمنګ د ټیمونو روان دي. په دیو جبانه خو الله رب العالمین فرمایي کنه هو الذی خلق لكم ما فی الارض جميعا. الله غزاد دې چې تاسو د پاره پزمکه کې څه پیدا کړی دي نو په دې کې تاسو لپاره خیر دې پیدا پکې ده. او کله ګرمي ده او کله یخني ده، دا مخکې وړې وس جمع ده، نو په دې کې موږ ته دا سبقونه راکولې کېږي.
یو خبره. دویمه خبره چې کومه خبره زه کول غواړم هغه دا ده چې دا موسمونه بدلیږي او دا وختونه روان دي او تیریږي او کله ښادي ده او کله غم دی. دا بنیادي طور باندې زما اوس ته امتحان روان دی. ګورې اصل کې دا امتحان دی. یو سړی چې په راحت کې دی نو دا دی نه و چې زه په راحت کې یم او زما مزې دي. نه مزې نه دي. یو سړی ډېره تنخوا لي، ډېر لوی بزنس یې دی، لوی جاب یې دی او ډېر غټ کاروبار یې دی، ډېر ښه صحت دی، ډېر قابل دی او ورځ په ورځ باندې ځان له ځمکې او پراپرټیانې او دوکانونه او جیداد زیاتوي. د خادمان لګیا دي، نوکران لګیا دي، خلک ورته سلوټونه کوي، خلک ورته سلامونه کوي. دا د خوشحالېږي نه چې دا زما څه کمال دی. د امتحان روان دی. د شکر څومره وباسي د الله حق پکې ته منې که نه منې. قارون ته چا ویلي و که نه چې ته خوشحالېږه مه ګورې، دا تا ته چې کم مال میلاو دی او کم حیثیت درته میلاو دی او کم ستا دا کم د ژوند دا سټیټس دی دا د الله د طرف نه په تا باندې امتحان دی. ګورې لا تنس نصیبک من الدنیا. ګورې خپله برخه د دنیا هېروه مه چې ستا په دنیا کې څه حیثیت دی، ستا څه مقام دی. ته هم یو انسان یې، بس دا خپل نصیب د دنیا وپېژنه چې ستا څه حیثیت دی. ځکه چې د دې حالت نه وروسته په تا باندې مشکل وخت را روان دی. هغه نه منلی انما اوتیته علی علم. دا زما خپل یو کمال دی او زما د علم ترقی ده او ما سره یو تعلیم دی او زما سره سکلز او مهارتونه دي. په دې بنیاد باندې ما دا مال ګټلی دی. زه په دې کې د الله حق ادا کوم. الله رب العالمین په امتحان کې ناکام او چې په امتحان کې کله ناکام شو نو ځمکې ځان ته راښکودو که نه، په ځمکه کې دننه لاړو. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي که نه یو سړی و تکبر یې کوو ځمکې راښکو اوس هم پکې لاندې روان دی. محدثین وایي دا ته قارون مراد دی. ځمکې ځان ته راښکودو. یو داسې وخت و چې قارون به کله راغی نو د هغه دومره زیات لښکرې وي چې ان مفاتحه لتنوء بالعصبة. د هغه د تالې او د هغه د چابیانې دومره ډېرې وې د هغه د خزانو چې لسو کسانو به دا اخیستې وي نو لسو کسانو به د هغه د تالو د هغه د خزانو چابیانې شوې ګرځولې. یو عصبه لسو کسانو جماعت باندې به دا درنې شولې. داسې وخت او داسې دور اوس راغی چې هغه په ځمکه کې په یو تنګ سوري کې لاندې روان دی او خښېږي پکې. داسې وخت راغی په ده باندې امتحان کې ناکام شو. لهذا سړی خوشحاله دی. دا جمع دی که نه او د ده کره ګیس دی ښه برابر 24 ګنټې ورته ګیس بلیږي. روټۍ په ګیس باندې پخېږي، چای په ګیس باندې پخېږي، وریجې په ګیس باندې پخېږي، ترکارۍ په ګیس باندې پخېږي. حتی چې په بهر سمه یخني ده او دن نظام ته داسې ټمپریچر برابر کړی دی چې بالکل د مارچ او د اپریل موسم په کمره کې دن نه دی. په بستره کې ښه برابر پروت دی. خوراک ورته برابر ملاویږي. روزګار یې په سعودي عرب کې دی، پاکستان کې دی، هر څه ټیک ټاک دي. پیسې ورسره ډېر دي. که بیمار شي ډاکټر لم تلی شي. د دې امتحان روان دی. هغه امتحان دا دی چې ستا په دې ګاونډ کې کېدی شي داسې څوکي د هغه د ګیس وس به نه کېږي، د هغه به د خوراک وس نه کېږي، د هغه به د بسترې وس نه کېږي، د هغه باندې جمع راغلی دی خو ځان له بستره نه شي اخیستلی، ځان له هغه د لرګو انتظام نه شي کولی، ځان د خوراک انتظام نه شي کولی. نو خوشحالېږه مه چې ستا په کور کې ګیس دی او خو په لکونو بل راځي او تی ورکولی شي په اسانه باندې. دا ستا امتحان روان دی چې ته پکې د غریبي څه کوې او که نه کوې. دا امتحان ستا روان دی اصل کې. دا مطلب دی. او بل طرف ته یو سړی دی په هغه باندې مصیبت دی او په هغه باندې غم دی او ډېر لوی تکلیف دی ورته. دا ژوند تېرول ورته ډېر ګران کار ښکاره کېږي. ورځې نه تېرېږي، شپې نه تېرېږي. نو دا د بې صبري نه کوي. د در صبر امتحان روان دی. الله رب العالمین ورته وایي چې ستا امتحان دی اصل کې. ته په دې کې د الله رب العالمین په دې قضا باندې په دې فیصله باندې صبر څومره کوې څومره پرې راضي کېږي. په دې وجه باندې په دنیا کې زمونږ حیثیت صرف او صرف دا دی چې زمونږ یا د صبر امتحان روان دی یا د شکر امتحان روان دی. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. الله وی زب لازمن امتحان کوم. سورۃ البقره کې الله فرمایي وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ زب خامخ امتحان کوم. واو د تاکید دی، لام د تاکید دی. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ نون ثقيله د تاکید دی. درې تاکید باندې الله خبر وکړه، قسمونه وکړه. خامخ امتحان کوم، خامخ امتحان کوم. بشیء من الخوف کله به د باندې یره راشي. ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع کله به د باندې لوږه راشي. ونقص من الاموال
والانفس والثمرات کله به مال کمیږي کله به انسانان کمیږي کله به میوه کمیږي رزق به کمیږي دا 15 قسم امتحانات الله رب العالمین په انسان باندې بار بار راولي یې امتحان دی یې سه امتحان دی قسمه قسم امتحانات دی یې امتحان دار دشمنی کې وخته هر ماخام بزان ساتي د ورځې بزان ساتي بار نشي وتلې د امتحان دی یا کله کله سړی ویریږي کنه ډاکټر ورته وی تورشه پتا باندې زما شک دی چې د شوګر دی نه جوړ شوی هارت مسله درته نه بل څه خطرناک بیماری درته نه ورشه ټیسټ وکا دا چې کله بلډ ورکی او ټیسټ ولا ورکی د ټیسټ د ریزلټ پورې په د باندې یو راشي یو خوف پر راغلی دی او دا په دې ځل کې دا کړل ری بلکې کدا زما دا چرته تور زړې مې رانغه کینسر رانغه یا چرته مې دا شوګر رانغه یا د هارت مسله رانغله لازم دومره خیراتونه وکما بس دا ځل الله زما دا ټیسټ سفاره ولي کنه دا ځل بس زه ټیک ټاک یم بس منځونو کوم تلاوتونو کوم د غریب حق منما دا ډېر امتحان دی اوس چې کتل دغه د ټیسټ راغې نو باغی لیکړي دي چې دا نارمل دی نیگیټیو دی ستا ټیسټ اوس په دې وخت کې ستا امتحان ختم شو اوس تاسو کې اخوا آیتا چې کوم قسم کړه او باغی باندې ته اوس روان یو کنه ته اوس واپس د خپل خپل صادر نه وباسي د امتحانونو بار بار د انسان په جن من راضي او د الله رب العالمین انسان له موقع ورکړي ورنبلونکم بشیء من الخوف او بیا والجوع الوغا د لوګ امتحان د باندې راشي آمدن دې آمدن نه ختم شو روزګار دې متاثر شو دکان دې نه کامیابیږي بس پتا باندې لوګ را لاله ستا ضرورت نه پوره کیږي ستا مسائل ډیر زیاتی وسایل کم دي هغه نه پوره کیدا په دې وخت کې الله ستا امتحان اخلي چې ته کله وګې شوې نو په دې باندې صبر کې کنه کې دې وخت ته د الله کوم عبادت کې بل مشکل له باندې راغی بیماری د باندې رااله په دې وخت کې د الله رب العالمین په دې فیصله باندې راضي وکني ونقص من الاموال او کله کله مال کمیږي مال دا مال کم شيستا مال ګړو بيزو تم وي مال غواګانو می ختم وي مال پیسو تم وي ریال تم وي ډالر تم وي پاکستاني روپۍ تم وي دا مال کمیږي کله زیات شي کله کم شي د امتحان دی مونږ چې کله په یو کمپنۍ کې یا فیکټری کې کله مال کم شي آمدن کله کم راشي نو خلک زر خپل امپلایز هغه فارغ کی الله تاسو کار صحیح نه دی کړی خپل نوکران برخاست کی نه دا خپل نوکر د دکان نه مو باسا د جاب نه مو باسا نوکرې نه مو باسا دا ستا چې کله دا مال کم شو دا ستا امتحان روان دی خپل حساب کتاب برابر کا خپل حساب کتاب برابر کا په دې 2 کال وړاندې ما د جاوید چودھری صاحب د 0 پوینټ باندې هغه یو کالم لګي په دې ایکسپریس ټي وي باندې هغه راضي انکر پرسن دی په خپل باندې وو کالم نگارم دی 0 پوینټ په دا کتابونو ډیر زیات ولیکل شو قیمتي هغه کالم لګي نو هغه یو کالم یو 2 کال وړاندې کتو یو عجیبه غونې خبره لیکل په اخبار کې چاپ شوی ما کتل هغه ویل چې په دې یورپ کې څوک بلکې هغه د 100 کسانو یا د 200 کسانو واقعیت لیکلي خو هغه یو کس واقع په کې لیکلي دی چې هغه ول زما روزګار ډیر کامیاب روزګار مې او داغي ماهانه آمدن ډیر زیاتو زما د توقعاتو نه ماغه زیاتو خو زما هغه روزګار هغه لاندې روان شو په شابه راتلو روزګار مې بالکل ډاون شو او زما سره د دې روزګار د دیوالی کېدو خطر رااله چې زما روزګار خو خراب شو تباہ برباد شوم قسم چې کوم ټیکټکس دی او سمره چې ګور ماته معلومو هغه ټولي طریقې می اپلای کړل خو زما روزګار مخکې نتلو امپروومنت پکې نه راتلو مسلسل به ماته لاس کېدو نقصان به ماته کېدو یو نه مشوره اله بل نه مشوره اله ول زما روزګار مخکې نتلو ملګرو ته می خبر وکړه چې زما روزګار ناکام دی ول ماته ویلو چې د سیوکا الله لپاره کې شیر ورکا الله لپاره کې شیر حصہ الله لورکا الله پاک شیر هولډر والا الله پاک ځان صحیح صدر کا روزګار کې الله ځان سره شریک کا مې چې الله پاک ځان سره شریک کما الله پاک بسنګ شریک کو ما ته ویل چې څه وکا چې دا څومره روزګار ستاره په روزانه بنیاد باندې څه وکا یو ډالر یا یو روپے راوالا او دا پاک ته الله لور کا دا الله ځان سره شریک کا لکه خلک ځان سره لور شریک کی زوی شریک کی وې دومره بزویل ور کومه دومره بپلار لور کومه دومره قوم لور کومه دمر بخپل ایجوکیشن لور کومه دمر زما د هیلث وغیرہ داسې وایسه پکې الله لور کا د الله پکې د ځان سره شریک ک چې ته بیا ګوره چې دا کار دی کامیابی کنه کامیابیږي
ویل هغه ویل چې بس ما فیصله وکړله چې روزانه بنیاد باندې به زه یو روپۍ د الله دپاره ورکوم او دا ځان سم یو خزانه کېښودل او په دې کې به مې دا پیسې جمع کولې چې دا الله له ورکوم او د الله د روپۍ به مې بیا په میاشت کې راغستلې یا په کال کې دا مې په مختلفو غریبانانو باندې په کونډو باندې په یتیمانانو باندې په داسې حاجتمندو خلکو ما تقسیمولې ویل کله چې ما الله له دا حصه ورکړله په قلاره قلار باندې زما د روزګار داسې یو جمپ وهو او روزګار مې بیا روان شو او دومره زما روزګار کامیاب شو چې دومره مخکې زما روزګار کامیاب نه و دا امتحانات دي که نه کله سړی په ځان باندې پوهېږي زما روزګار خراب دی بزنس مې خراب دی پراپرټي مې خرابه ده دکان مې آمدن نه کوي موږ څه کوو موږ مسله دا ده کوم دوايي چې موږ ته شریعت ښودل د په هغې باندې موږ عمل نه کوو کله د چا روزګار خراب شي د بعضې خو د اصحابپټي شانې خلک یي څښا په څښا باندې به ګرځي روډونو په غاړو باندې به ناست دي یا به ځان له دوکانګۍ غونې کلاو کړی عامل پلانې عامل روزګار کی بندش او رشتوں میں مشکلات او دارنګې په نوکرو کې ناکامي بس راځئ او زه به دله استخارې کوم او ماله پیسې راکوئ او زه به له تعویض کوم روزګار به هم دې زیاتېږي او که څوک دله ښځه نه درکوي ښځه به هم دله بیا خلک درکوي او که جنۍ ده د هغې د رشتې بندن دی او بندش دی هغه هم بیا خلک په نکاح بنیالي او روزګار به هم دې زیاتېږي او دا زمونږ سابق صاحب د الله وبخښي به انټرنیشنل عقل پروش به دې سړي ته وایي دا انټرنیشنل عقل پروش بین الاقوامي کم عقل دا پیسې راوالي او عامل له لاړ شي چې ما له تعویض وکړه چې زما روزګار مخ په وړاندې باندې لاړ شي نو شیخ صاحب به ویل دنه تپوس وکړه چې ستا دا بدحالي به کله ختمېږي ځان لم یو تعویض وکړه په دې روډ په دې غاړه باندې څښا پسخا ناست دی د ګاډو دا دوړې په تا باندې درځي دا خلک چې کله ګاډي ځي دا اوبه په تا باندې درخري او ته په دې څښا ځای کې ناست نو ته د خپل ځان دپاره استخاره ولې نه کوې ځان له ولې تعویض نه کوې چې د خلکو دپاره روزګارونه روانې او تاسو یقین وکړئ دومره پوه خلک یې په دې تعویضګرو باندې ګرځي او ما له تعویض وکړه او ما له داسې وکړه ما له داسې وکړه نو موږ په دې پسې بیا ګرځو یاره چې داسې تعویض به نه دا په تعویضونو وایي نه کېږي داسې کله چې ستا روزګار بند شو بیا به کې د الله رب العالمین دپاره څه حصه وکړه دا کېدی شي ستا په دې چم کې ستا په دې ګاونډ کې څوک وږی دی وږی ستا په دې چم ګاونډ کې چاته تکلیف دی هغه الله رب العالمین ته شکایتونه ستا کوي دا ګوره په یو کلي کې یو ډېر لوی نواب دی یو ډېر لوی جاګیردار دی او د هغه بچي چې سار سکول ته ځي د هغوی ځان له یو پوزیشن دی د هغه زنانه چې کله غم خادی له ځي د هغې ځان له پوزیشن دی مازدیګر چې د هغې کور ته کم راشن راځي د هغه ځان له یو پوزیشن دی کله فروټ دی او کله غوښه ده او کله میی دی او د انواع او اقسام دا قسمه قسم خوراکونه راځي او د دې ماشومان چې کله بهر راوځي کله په لاس کې ماڼه ده کله په لاس کې مالټه ده کله په لاس کې کیله ده کله په لاس کې انار دی کله په لاس کې مئی پیس دی کله پکې غوښه ده کله پکې دا شی دی او په دې کلي کې یو خوار غریب دی هغه بچی دی هغه چې سار سکول ته ځي پیزار شتېدلی دی په بوټانو کې جرابي نشته دی سکول ته پیدل روان دی په رکشه پسې نښتی دی او بیا د سکول په ټایم کې د هغه سره پیسې نشته دی او بیا چې کله کور ته راشي نو کله شملو ته ناست دی کله ساګو ته ناست دی کله سوکړک ته ناست دی او د هغه د بچي په لاس کې ماښامې لور دی او هغه شوتلو له روان دی او چېرته هغه د چا مزدورۍ له روان دی هغه ستا د بچو د لایف سټایل ته ګوري دا ماشوم ستا د بچو ته ګوري ستا د ژوند ته ګوري تی په ګاډي کې هم نه راخېږې تی په سر باندې لاس هم نږدې او دا ماښام چې کله کور ته راځي نو خپل مور او پلار ته دقې بچو صفتونه کوي نه پلاني بوټان داسې وو د هغه واسکټ داسې وو نه داسې برنډ جامې واغستې داسې برنډ بوټان یې واغستل دقه شکایتونه مور او پلار ته کوي نو مور او پلار خو څه نشي کولی هغه په نیمه شپه باندې راپاڅېږي او الله ته مسله باندې ودرېږي ستا شکایت الله ته وکړي الله دنې والا ستا شکایت الله ته وکړي بیا هغې حال نه ویرېږي ګورئ چې زما او ستا شکایتونه په گاونډ کې گاونډیان راولګي او د شپې په نیمه شپه کې الله رب العالمین ته ودرېږي او زما څه شکایت ورته کوي چې په ښکلی حالت دی او زما حال دا دی ته که ډېر زیات هم وایې چې زما خو مال داسې دی او داسې دی خو ستا په روزانه بنیاد باندې الله ته شکایتونه کېږي الله به د هغه د فریاد نه اوري په دې بنیاد باندې دا کله د صبر امتحان شروع دی کله د شکر امتحان شروع دی دا د ژمي د ورځې د عزتمندو بنیادي طور باندې په ځان باندې سوچ پکار دی دا کله د ژمي دا موسم راشي زمونږ د ژمي جامې ځان لري یو نه دوه نه درې نه څلور پنځه شپږ سوټه بعضې خلک هغه ځان لالي دغه واسکټ او بلوز دغه قسمه قسم بوټان دا قسمه قسم واسکټې قسمه قسم شړۍ صادرې شالونه او ځان لو بچو لو ښځو له نو ټیک دا شریعت داسې نه وایي چې تا ځان له کوم واسکټ اچولی دی غریب دغه والا نه داسې نشته دی داسې مساوات په شریعت کې نشته په اسلام کې عدل شته مساوات پکې نشته ګورې
مساوات په دې معنا باندې چې 50-50 مطلب ته ځان له علي دا بل هم ورکې داسې نه دی ویلي الله. قرآن کریم کې الله تعالی دا تپوس د صحابه کرامو نقل کړی دی، د هغې جواب یې هم کړی دی، یسألونک ماذا ينفقون. قرآن کریم کې د انفاق فی سبیل الله مضمون چې کله راغی انفاق فی سبیل الله نو صحابه کرام رال د رسول الله نه تپوس وکړو د الله رسول ماذا ينفقون، دا خلک څه شی خرج کوي؟ الله موږ ته وایي خرج کوي، څومره ورکو څه شی خرج کوي؟ یسألونک ماذا ينفقون، تپوس درنه کوي څه شی خرج کوي؟ الله رب العالمین جواب راوړي قل العفو، قل اے پیغمبر د خلکو د اعلان وکړه العفو، استانه چې کوم زیاتی دي کنه خپل نه د تن جامې مراله خپل خولې نوړې مه ورکوه چاله، العفو استا د ضرورت نه چې کوم زیاتی دي او تا په بینک کې ښودي دي او ته چې دا به نورم زیات شي نورم زیات شي نور به هم زیات شي د هغې نه ورکه ورله د هغې نه وله ورکه. قل العفو یا ماښام د خوراک پخ کړی دی ظاهره خبر ده چې کوم سړی مالدار دی نو هغه دومره خوراک پخوي چې هغه کله ماښام خوراک وکړي سملي نو سهاره پورې بیا خوراک پاتې کېږي. دقه زیاتي خوراک راواله او په دې چم کې په دې ګاون کې به دې غریب هغې لیولېږه ماښام دې نه ده لګلی سهار راپاسېدې ګاون کې ریولېږه وایي دا بېګا زموږ که پاتې شي او تاسې خپل ماشومانو له ګرم کوي ویې خورئ پې. دقه طریقه ده. ځان له دې بوټان په 5000 باندې او په 6000 باندې واغستل نو بل له په 6000 ماله بل ستانه هغه توقعات نه ساتي نو هغه له پکې بیا د 2000 روپو د 2500 بوټان والا ځان له دې صادر اغستلی په 12000 او په 10000 باندې نو بل له په 2000 او په 10000 باندې صادر ماخله هغه له د 3000 او د 4000 والا او ته چې ځان له د 10000 اغستی شي ظاهري خبر د بل له په 3000 باندې اغستی شي ورنه ځان له به نه اغستی دومره. دقه قانون دی نبی علیه صلات وسلام دقه سبق د صحابه کرامو له ورکړی دی. مشهور واقع د سیرت په کتابونو کې راغلی ده والله اعلم چې د هغې سندي حیثیت به څنګه وي خو یو واقع راغلی ده سیرت په کتابونو کې چې یو ورځې اهل بیت د رسول الله صلی الله علیه وسلم د نبی علیه صلات وسلام لور حضرت فاطمه الزهرا رضی الله عنها او د حضرت فاطمه خاون د حضرت محمد مصطفی زم حضرت علی رضی الله تعالی عنه چې د نبی علیه السلام لور د زمې ده روزه نیولې وه نفلی روزه نیولې وه چې کله ماښام شو او د افطارې دا ټیم دی د افطارې ټیم چې کله راغی او دی کله دا دسترخوان ځان ته خور کو په دې باندې ځان ته دا روټۍ موټۍ کېښودله په دې دوران کې دروازې له څوک راغی او اواز یې وکړو د الله په نوم باندې بچي مې وږي دي زه نار نه هور یم د الله په نوم راله سره کوي. حضرت علی رضی الله عنه ته د خپلې لوږې احساس ته چې زه وږی یم دقسې احساس د دې بل سړي دی ځکه زما دروازې له راغلی دی نو خادم ته ویل چې زما د روټۍ واله او دا وله ورکه زه به د دې فاطمې سره خوراک وکړم. نو کله چې حضرت علی رضی الله عنه دا خپله روټۍ دی خپل غلام له ورکړله او هغه دا روټۍ واغستله او دا کله د دروازې له وړي نو حضرت فاطمه وویل چې زما د خاوند صدقه وکړه نو زه یې ولې نه کومه نو راولګېدله خپل خاوند ته یې وکتل خپله روټۍ هغې راواغستله هغې هم خادم له ورکړله ویل دا روټۍ ورسره هم ورکړه 2 روټۍ شولې او بار چې کم حاجتمند راغلی دی کم فقیر دی کم غریب دی هغه سوال کوي چې بچي مې نار نهور دی. په دې دوران کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کم نوسی دي حسنین کریمین حسن حسین دا خو د مور او پلار بچي دي عام کسان خو نه دي د جنت د شبابانو سرداران دي. الحسن والحسین سیدا شباب اهل الجنه ویل هغوی چې وکتل چې زموږ مور او زموږ پلار خپلې روټۍ راواغستلې او دی غریب له ورکړې نو موږ یې ولې خورو نو حسن حسین خپل خوراک راواغستو او خادم له ورکو ویل دا هم وله ورکوي. دا بچي د مور او پلار نه چل یادې ګورې ښه تاسو یقین وکړئ چې پلار کله سخي وي بچی به خود سخي جوړېږي چې پلار کله مزګزار دی بچی به مزګزار جوړېږي او چې پلار کله بخیل دی بچی به هم بخیلي بیا چې پلار کله بېلمازه دی بچی به هم بېلمازي پلار کنځلې کوي بچی به هم کنځل کوي. د مور او پلار نه بچي ژوند یادې ژوند دا وایي که نه چې د مور غیږ دا د بچي دپاره اوله مدرسه ده او اولنی سکول دی درسګاه ده په دې وجه باندې د مور نه زده کړه کوي دا پری سکولینګ ټایم چې ورته ویلې کېږي د سکول نه مخکې ټایم دا د مور غیږ ده په دې کې چل یادوي ژوند په دې کې یادېږي اصل کې. نو هغه چې کله د مور او پلار او د بچو دا کله د خپل ډوډۍ راواغستلې وایي دی د خادم له ورکړلې وایي خادم سوچو کو چې دا بلا څنګه روټۍ چې زما آقای نه خوري علي نه خوري فاطمه نه خوري حسن حسین نه خوري زه به دا روټۍ وخورم وایي هغه خادم خپله برخه روټۍ راواغستله او دا یې هم د چا له ورکړله بار یې ورکړله هغه حاجتمند له
دا ولې دا دغه سره د خپل احساس د لوږې احساس و وایي څه به احساس د بل د اوښکو وکړي او چا چې خپل عمر کې جړلې نه وي چا چې نه جړي د بل د اوښکې احساس دغه سره نه وي چې کله په خپله یو سړی وجاړي د بل د سترګو او د هغه د زړه او د هغه د اوښکو احساس دغه سره پیدا کېږي د دې روژې پیده څه ده د روژې پیده خدا ده چې الله رب العالمین ته زموږ د روژې څه ضرورت دی الله رب العالمین زموږ په دې روژه باندې څه کوي موږ نار نهور ګرځو الله تعالی ته څه پیده ده الله ته څه پیده نه میلاویږي د الله رب العالمین چې کله په موږ باندې په دې اوړي کې په دې جمع کې دا روژې فرض کړي دي او دا موږ ته وایي چې ستاسو سره لږ احساس پیدا شي د غریبو په تا باندې لوږه ده په تا باندې هنن لوږه ده یا نن میاشت د باندې لوږه ده ستا په شان ډېر خلک دی هغه په کلونو کلونو باندې وږي دي د هغې د لوږې احساس ته وکړي دا ته تږی شولې نو چې ستاسو د بل د تند احساس پیدا شي نو په دې وجه باندې الله رب العالمین په شریعت کې روژه فرض کړې ده په دې وجه باندې عزتمندو صہیب رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی صحیح مسلم کی دا حدیث مبارک موجود دے کہ نبی علیہ السلام ویلو عجبا لامر المؤمن ان امره كله له خیر مسلمان دی معاملے ته پس خیدل پکار دی مسلمان هم عجیب معاملہ دا و ان امره كله له خیر ټول کارونه د خیر او خیر دی مسلمان هر کار د خیر دی هر کار د خیر دی او بیا نبی علیہ السلام وی څنګه د خیر دی ان اصابته سراء فشكر كان خيرا له وان اصابته ضراء فصبر كان خيرا له که خوشحالي وته ورسېدله په دې خوشحالي باندې شکر ویستو نو دام ورله خیر دی او که غم وته ورسېدو د په صبر کو دام ورله خیر دی هر کار کې د مسلمان خیر او خیر دی دغه زمونږ د معاملې جزمندو د دې جمعې د ورځې راللې سخت یخني ده حقیقت دا د سخت یخني ده شدید یخني ده دا جمع دا ما تعالی دا سبق راکړي چې کله زمونږ یخني کیږي او دا احساس وکا چې ستا په دې چم گاون کې داسې څوک به وي غریب به یخني به کیږي وس به نه کیږي د خپل بچو په شانې ولکه نشي اغسته د هغې نه کمزوري صورت والا ولواله د چا صادر نشه صادر غم ورله وکا د چا پیزار نشه پیزار غم ورله وکا د چا د روټۍ وس نه کیږي د روټۍ غم ورله وکا د چا د لرګو وس نه کیږي د لرګو غم ورله وکا د چا د ګیس غم نه کیږي د ګیس غم ورله وکا دا زما واست امتحان روان دی عزتمندو الحمدلله زموږ په دې معاشره کې دا خوی نشته دا نه چې نشته څوک نه کوي الحمدلله شته دی بلکې داسې زموږ د توقعاتو نه ډېر ښه خلک په دې معاشره کې موجود دي د هغې خلکو تحسین مه کوه بنیادي طور باندې دا صرف تذکیر په طور دا خبرې من کوو نور الحمدلله په دې معاشره کې او په تاسو کې ډېر خلک داسې موجود دي چې د خپل بچو د نور د بچو ډېر خیال ساتي حقیقت داسې دی چې ډېر خلک داسې شته د خپل بچي نه مخکې د بل کړی وړي او دا پروپیګنډا نه ده پکار د دې په اړه کې موږ الحمدلله تعلیم ورکو ترغیب ورکو په دې معاشره کې داسې خلک موجود دي داسې خلک شته چې هغه د ځان په ځای د بل د خېټې خیال ساتي د خپل بچي په ځای د بل د بچي خیال ساتي د خپل تعلیم په ځای د بل د تعلیم خیال ساتي خو زمونږ په دې معاشره کې داسې خلک موجود دي چې هغه مذاق د دین اړاوهي اسه کوي نو هغه بیا یو بل کار کوي د دې په اړه کې هغه په دین باندې اعتراض کوي نو دا د جمعې د ورځې چې راشي که نه نو په دې سوشل میډیا باندې دا یو طوفان برپا کی طوفانی بدتمیزی او دا ځای په ځای باندې به دا بکواس به کوي د شریعت خلاف د دین خلاف د قرآن خلاف هغه وایي ته چې دا په مخه عمرې له روانې او دا میاشت په میاشت باندې عمرو له ځې نو بعضې خلک یې هغه خلک شته داسې غټ غټ بزنسمینان نو هغه نه یي وزګار ډېر دا نفلونه ډېر نشي کولی نو هغه چې کله داسې ماهانه مدن کله خپل حساب کتاب وکړي نو بیا به کې عمرې له لاړ شي ورځ دوه تیر کې بیا راشي نو هغه ته وایي عمرو له مزه په مخه باندې او دا پیسې راواله غریب لی ورکا یا داسې وي چې بعضې خلک نو هغه په دې خپل مال کې حساب کتاب وکړي نو هغه بیا جومات ته پکې سیمټ والي جومات ته پکې شګه والي سریه پکې والي مدرسې لی ورکړي غریب سره پکې تعاون وکړي او دا ورته وایي جومات ته د سیمټو بوجۍ مه وړه او غریب له د وړو بوجۍ ویسه په جومات کې لنټرې مه جوړوه په جومات کې سریه مه لګوه دا د غریبانانو له پې کور جوړ کړو غریبانانو له پې بشونه واله برګې وله پې واله دا خبره ورته ولیکې داسې ورته ووایه عمرې له ځې عمرې له هم لاړ شه او د غریب سره تعاون هم وکړه داسې خبره ورته ولې نه کې معلومېږي دا سره دین سره دشمني ده اصل کې غریب ستا په ترجیحاتو کې نه دی شامل ستا د دین سره دشمني ده اصل کې ورنه تا به دواړه خبرې کړی وې چې ته داسې وکړه جومات له پکې سیمټ هم واله غریب له پکې وړم واله جومات له پکې سریم واله جومات له سیمټ هم ویسه غریب له وړم پکې واله داسې خبره ورته ولې نه کې
دا بنیادی طور باندې د دین دشمنی دا په یو بل انداز کې د دین دشمنی کیږي په دې هر څه باندې به نظر هم ساتو ګورئ په دې هر څه باندې به نظر ساتو بیلنس په ساتو د هر څه د صحابه کرامو ژوند ته چې ګوري عمرې به هم کولې جهادونه به هم کول حجونه به هم کول غریبانو سره به تعاون هم پکې کو د سفیان ثوری رحمه الله په باره کې راځي چې هغه یو کال هم حج نه قضا کړی یو کال شپېتو نه زیات حجونه کړي دي شپېتو نه زیات حجونه ولې ځکه د حج موسم به چې راغی نو حج خو په کال کې یو ځل کېږي نو حج له به لاړو د روژې میاشت راشي روژه خلک ونیسي د زکات وخت راشي زکات خلک ورکي او د مونځ ټیم چې راشي مونځ خلک کوي دا دین دی بنیادي طور باندې دا ترغیب یې بل ورکو منګه د صحابه کرامو واقعات یعنی کم کم صحابي واقع به سړی بیانې چې هغوی څنګه ژوند تېر کړی دی عبدالرحمن بن عوف ته ګوره که نه حضرت عبدالرحمن بن عوف یو کردار درته وایم عبدالرحمن بن عوف رضی الله تعالی عنه مهاجر دی کله د مکې نه هجرت وکړ مدینې ته راغی نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام په مدینه کې عهد مواخات کړو مواخات معنا اسلامی ورورولي بایچاره جوړ کړی و یو انصاری به ودرو ویل دا مهاجر د ځان سره بوز او د در کور او د در روړی او د چي او د جامع پیزار غم بته کې نصاد ابن ربیع انصاری رضی الله عنه ودرو ویل عبدالرحمن مهاجر دی دا ستا ورور شو د دغم بته کې ویل ټیک د کور دی بوتلو ځان سره د عبدالرحمن ابن عوف لوی بزنسمن دی خدا په مکه کې بزنسمن اوس راغی مدینې ته نو څه اوس نشته ټول مال دولت مکه کې پرېښی دی او تجارت چلولی ورځي دکان باندې پوهېږي بزنس باندې پوهېږي نو هغه چې کله سعد ابن ربیع انصاري بوتلو نو سعد ابن ربیع انصاري زمیندار و دا پته ورته نشته چې عبدالرحمن څومره غټ تاجر دی او مهاجر دی راغلی دی او د پردي کلي ملک او د پردي کلي چې کوم خان دی نو پردي کلي کې هغه بیا خپل کلي کې چې ملک او خان نه بلکې او فقیر بیا بل کلي کې خو د هغه د ملکۍ او د هغه د مشرۍ او د خانې نوابۍ پته نه لګېدله نو عبدالرحمن ابن عوف هغه ته یو غریب شانې سړی ښکارېدو په سعد ابن ربیع انصاري زمیندار دی خو غیرتي زمیندار دی چې راغی کور ته ماښام ورته وایي عبدالرحمنه ته زما ورور رسول الله زما ورور ګرځولی او ستا څه شی نشته دی نو زما دوه باغونه دي دوه یو باغ به ستا شي یو به زما شي د یو خدمت ته کوه د هغې مدن ستا د یو به زه کوم د هغې مدن زما زمیندار و که نه اوس هم زمیندار و پراخ دل زمیندار و ایته ما شئت یا اختلقها وانزل منها هغې له به طلاق ورکم د هغې نه به راکوشمه او به تاله په نکاح درکم او بله به ماته پاتې شي کومه ښځه چې تا ته ښه ښکاره کېږي ښایسته ده قابله ده اخلاقي ده به ستا ښځه شي او بله به زما شي عبدالرحمن ابن عوف یو غیرتي انسان و هغه داسې نه و چې بس ما ته پرې میلاو شوله اوس به د ښځې سره به واده وکړمه او باغ به م تېوالم داسې نه هغه ورته وایي چې نه جینا بارک الله فی مالک و اهلک الله دې په مال کې برکت واچو الله دې په دې بال بچ کې برکت واچوه ورته ویل دلنی علی السوق ما ته بازار راوښایه ما ته چل راځي چې سړی اخیستل څنګه کوي او خرڅول څنګه کوي بزنسمین یم تاجر یم ما ته چل راځي بازار راته راوښایه او بازار ته چې لاړو په بازار کې په قرض باندې څه شی ځان له واغستو او په بازار کې خرڅ کو ماښام چې راتلو وایي ډېرې پیسې ګټلې وې راغې او سعد ابن ربیع ته وایي چې هو دا نیمې ستا شولې نیمې زما شولې دا ورولي هغه جوړه کړله خو دا عبدالرحمن ابن عوف چې کله د نبي علیه صلات وسلام د ژوند اخره غذا وه او د تبوک جنگ کله و نبی علیه صلات وسلام صحابو ته ویلو چې ګورې جنگ ډېر خطرناک دی د تبوک چې کم خلک دی هغه ډېر زیات سوپر پاور د هغه زمانې و دشمن ډېر چالاک دی ډېر تکړه دی تعداد هم ډېر زیات دی طاقت هم ډېر زیات دی سفر هم ډېر زیات اوږد دی لہذا چنده وکئ نو په چنده کې عمر فاروق د کور نیم مال راوړو عمر فاروق د کور نیم مال راوړو او ابو بکر صدیق د کور ټول مال راوړو او حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه 300 اوخان د غلې نه ډک راوړل اما او تا چې په اعتراض کو که نه چې د جومات له مړو غریب له م ورکړل دی چاله ورکول دی چاله راوړل او په دې دوران کې ابو عقیل په نوم باندې یو صحابي دی هغه چې د چندې اعلان یې کله واورېدو نو کور ته لاړو په کور کې هېڅ شی نشته دی چنده کې ورکړي هېڅ شی نشته ښځې ته وایي کور کې څه نشته وایي نه وایي زه دیاړۍ له به لاړ شمه ماښام ټیم دی دیاړي به وکړمه او د شپې به د چا په باغ کې څوکیداري وکړمه د چا باغ به اوبه کړمه او څه به وګټم نو سبا به نبي علیه السلام له په چنده کې ورکړم نو لاړو یهودي دی دغه سره خبره وکړله وایي ستا د دې باغ به نن زه خدمت وکړمه باغ به دله زه اوبه کړمه او چې زما څومره دیاړي کېږي ما له راکړه ټوله شپې وله دیاړي وکړله 4 کیلو کجورې وله ورکړله سار
نو په 4 کیلو کجورو کې 2 کیلو خپل بچو له وړه او 2 کیلو راوړه د نبی صلی الله علیه وسلم له ورکړل وې دا والا بیګا می دیالی کړي وا لا یجدون الا جهدهم قران کریم داغي تایید وکړو بس دا 2 کیلو کجور می وس کېږي دا والا نبی علیہ السلام د سی واغستل 2 کیلو کجور په لاس کې نیولې وا او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته پته و چې دا د اخلاص نه ډکه کجوري دي او دای راواغستلی او دا سمره چې دا سمره ډیری پراته د غلې د کجوري د وربشو دا قسمه قسم غلې پرته ویډیرونه یو رالی پاغه ته ورا چې د برکت د پاره یو کجور په دې باندې کې دی ولا پاغه باندې کې دی ولا پاغه باندې کې دی و دا برکت دی په دې دوران کې عبدالرحمن ابن عوف هغه صحابي راغ غیرتی نبی علیہ الصلوۃ والسلام د چندې اعلان چواوریدو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته زما سره 8000 دینار سره زر دي 8000 دینار سره زر سره دي 8000 یعنی د کروڑاو مالیت را سره د کروڑاو لکونو نو 8000 دینار د کروڑاو د اربونو دا مالیت دی لاړو او د الله په تبر باندې په مینز باندې نیم کړل 4000 په کور کې پرې خودلو 4000 نبی علیہ الصلوۃ والسلام له ورکړل نو په jihad کې چنده ورکړی دا او غریب سره ما خپل مال نیم کړی دی حضرت ابوبکر صدیق په jihad کې چنده ورکړي غریب له ورکړي حضرت عمر او عثمان په جماعت کې چنده ورکړي غریب له ورکړي په دې وجوانه دا که جمع دی او کدا وړه دی موږ به ترغیب د صدقې ورکو موږ به ترغیب ورکو د همدردی موږ به ترغیب ورکو د یو بل سره د لاس اړولو د یو بل د ملاتړ ترغیب هم ورکو یو بل سره تعاون هم کو وګوره د دې په آل کې به د اسلام مذاق نه اڑاو وګوره شاعر اسلام مذاق نه اڑاو منګه د اسلام په شاعرو پسې بخاندو منګه نه ابو نیادی تر باندې دا دین بیزاری دا ګوره ها او زمنګ په دې معاشره کې ګوره دیشي نفوذ هم ډیر زیات کړی دی ډیر زیات نفوذ یې کړی دی بدقسمتي دا ده زمنګ نم خطا ده هغه شان مناسب تعلیم په خوا زه اکثر د ملګرو ته سویم ټیم په ټیم باندې ادارې سي میاش 2-3 زه اکثر د ملګرو سره دا خبر ډیسکس کوم چې په خوا د تبلیغ طریقه جدا وا د دعوت او تبلیغ طریقه کم چې دا تبلیغیان کوي دا غویم دغه طریقه و چې سه روزه ده او هفته ده او چله ده اگر چا خو زمنګ نه مني چې موږ ته وایو زمنګ خبره وو مني په حق به دا کو سره په جمعه ته ولاړل او خلکو د بینمونه ولي کلو په سیاره روزه او چله کې به بوتل او کال کې به بوتل دا یو طریقه و ټیک طریقه و زمنګ د علماء کرامو طریقه دا و چې هغه با د ماسپخین یا د ساری به یو د درس حلقه وا الف با تاسا او یا پټی سپارو قرآنی سپارو ناظره به خلکو ته ویلا او بیا چې کله ختم شونه خلاصه مونیا به ورته ویلا او داغي سره سره په جماعت کې با درس قرآن درس حدیث بکېدو او روزه کې تفسیر کېدو دغه د دعوت او تبلیغ طریقه وا تبلیغ ولای په یو طریقه باندې کوي علماء په بل طریقه باندې کوي دوه تبلیغ دی اگر چې تبلیغ ولاوي چې زمون تبلیغ د ابل نه دی دا غلط خبره کوي تبلیغ ویل کېږي بلغ ما انزل الیک من ربک چې رب ته سره لګلی دا خلکو ته ورسو دا تبلیغ دینو کدا پسې روزه کې سره کوي هم دغه ټیک دی او که په جماعت کې دام ټیک دی په بل باندې اعتراض نه کوم منګه دا تعصب دی بیا هغه په کومه طریقه باندې کې د الله دین بیانې او زه په کومه طریقه باندې کوم د الله دین بیانوم بس د الله دین بیانول پکار دی چې په کومه طریقه باندې همي معلومیږي دا چې دغه طریقې د خپل زمانه ټیک وي وس د خپل طریقې بدلول غواړي ګوري ولی وجه دا ده چې دا درسونه ما بعد دیغه دي په جماعت کې درس قرآن هم کیږي درس حدیث هم کیږي مدرسې ما بعد دي سکولونو کالجونو کې قرآن ویل کیږي خورس پرز باندې چې ګورو مسلمانان دن کوکلا شول دهریت طرف تلاړل ایتیست شول بيدینه شول عقیده خراب شولې داغه شکل د مسلمان دی خودن عقیده دغه د مسلمان نه ده معلومیږي دا چې داغه د پاره اوس په نوې طریقو باندې داسې غم پکار دی چې د نوې نسل او داغي ذهنیت کم سوالات سره واوري داغه جوابات وکي اوس په دې طریقه باندې کار پکار دی لہذا لټریچر شته لولي خلق دی او په دې موضوعات باندې هغه لیکل کړي دي دغه لیکل خلکو ته رسول غواړي دغه پیغام خلکو ته رسول غواړي د هر دور نوې نوې تقاضي وي دا جدید دور دی ماډرن دور دی د نوې نوې تقاضي دي لہذا په دغه انداز باندې بر دین او د دعوت کار پکاري او پاغه کې به تاسو تعاون کوي ګوره خاص کر زوی ما اکثر ما په بیاناتو کې خو تاسو بار بار اوري چې موږ د خپل بچی د دنیا غم ګوره لازمن کو دغه د خېټه غم کو دغه د جاب غم کو سار سکول ته زی او ماسپخین ټیوشن لزی بلکې بعضی خلکو له ټیوټران کور ته راځي کور ته ټیوټر راځي 9 10 ته چرسي نو ټیوټر کور ته راځي په گاډي کې دا ماشوم روان دی دا غم ورلکه بالکل ټیک ده پکار د چې سار سکول تمزي او ماسپخین ټیوشن لمزي او داغه سره سره داغه د عقیده هم غم وکا داغه په اوقات باندې نظر کوا د اوقات په کوم ځکه صرف کیږي د سوچ څنګه دی ذهن څنګه دی کینی پاسی د چا سره
او که په خپل باندې معلومات نشه کولای نو ملګرو معلومات کوه. کله کله حقیقت داسې دی که نه، کله کله په دې کالج کې لا اوس پورې مدرسې ته ما پسې لا د چا پلار نه دی راغلی چې زما بچی څنګه سبق وایي. کالج ته ما پسې 2-3 کسان داسې لا کله کله راشي څنګه چلې زموږ دا بچی سبق وایي که نه وایي. موږ د دې بچي یو پلار خو ما ته بار بار ټلیفون کې ګورې زما د بچي سبق نه دی په کار، خو چې صحیح تربیت یې وشي. ګورې هسې نه کالج کې داخل دی چې بیا کله کور ته راځي بېدینه شوی نه وي. تپوس کوي داسې پلاران شته؟ ټول یو شانتي نه دي، ټول خړ سین نه دي هغسې چوړي یې. ډېر خلک دي هغه د اوبو په مخالف سیم کې لامبو وهلی شي وهي. لہذا دقه شانې موږ یخ به اوسېږو د خپل بچو نه. د موبایل هم کله کله چې کوي په دې موبایلو کې څه ساتي، د موبایلو کې دا څومره ګندګیانې دي. لیپټاپ هم کله کله چیک کوه، کمپیوټر هم کله کله ګوره، دغه کمرې ته هم کله کله ورځه. هغه چې کله په چکر باندې ځي نو دې ته هم ګوره. اخر کې به یو خبره بله م وکړم، هغه دا ده دا 2-3 ورځې وشولې که ستاسو خیال وي د زموږ د تیمرګرې د ډګري کالج او څه بعضې ویډیوز په دې سوشل میډیا باندې راللو، ډېر دړه دړه خلک شیر کوي. زه خو دې سه اتفاق نه کوم که هغوی غلط کار کړی دی نو موږ به غلط کار نه کوو. دا جنکۍ به د چا لوریانې به وي، د چا به خورزې وي، د چا به ورېرې وي، د چا به خویندې وي. د هغه په زړه باندې به څه تېرېږي چې ما ورته یې شیر کړو؟ دا به نه شیر کوو، دا غلط کار دی. یو کار که په ظاهر کې ما او تا ته د ښېګړې هم ښکاري، خو د هغې عاقبت ته ګوره، انجام ته ګوره. د چا کور مه ورانوه. دا جنکۍ خو تعلیم لیدلی دي. دا ټیک ده په دې کالج کې کوئی ایجوکیشن دی، په دې کالج کې مخلوط نظامی تعلیم دی. د والدینو دا لار خطا کړې ده، خو دا بچی خو تعلیم لیدلی که نه. دا خو په فزیکس وایي، دا په کیمسټري وایي، دا خو په انګلیش وایي، دا په میتس وایي، دا په اسلامیات وایي، دا په اردو وایي، دا په پولیټیکل ساینس وایي، خو دا تعلیم لیدلی ده. دی وراني نه ده لیدلی. دا ورانۍ څوک کوي؟ دا ورانۍ چې کوي نو دا به د ادارې سربراح کې چې هغه ول سم ماحول نه پرووایډ کړي. دا د پرنسپل ذمه داري ده. که دا د ډګري کالج پرنسپل دی، او که دا د کامرس کالج دی، او که دا د میډیکل کالج دی، او که دا د هر کالج یونیورسټۍ پرنسپل دی، دا دغه ذمه داري ده چې مخکې دې کالجونو ته صرف هلکان راتلل به نو ستاسو ذمه داري کمې وي. اوس چې کله تاسو اجازت ورکو، غلط کار هم کړی دی، نه به م ورکولی دا اجازت. دا مخلوط نظامی تعلیم دا ترقی نه ده، دا زوال دی، اخلاقی زوال دی بنیادی طور باندې. بلکې زه دا خبره په دعوې سره کوم، دا تعلیمي زوال هم دی. ګورې دا تعلیمي زوال دی. تباو برباد شو سټوډنټان، تباو برباد شو خلک. تعلیمی زوال دی، اخلاقی زوال دی، معاشرتی زوال دی، خاندانی زوال دی، هر قسم زوال دی. خو چلو تا ذمہ داری قبول کړله نو اوس ته یې خوسېږه. پرنسپل صاحب دی، او که دا استاد صاحب دی، او که دا پروفیسر صاحب دی، اوس ته داسې وکړه دې جنکو ته د لوریانو په نظر باندې وګوره، او د لکانو ته د زامنو په نظر باندې وګوره. په کور کې ته خپل خور او خپل رور، خپل لور او زوی څنګه ساتې نو په دې طریقه باندې ته بیا وساته. بیا دا ماحول مه ورکوه چاله چې هلکان جنکۍ په یو ځای کې ناست وي په ډیټونو باندې بیا ځي. دا ماحول مه ورکوه چې بیا په کیفیټیریا کې او یا به ته په کلاس روم کې هلک جنۍ یو ځای ناست دي. دا ماحول بیا مه ورکوه ورله. دا یو پرون یو غوبل روان دی، زمونږ پکې زمونږ د دیرم بېعزتي کېږي، زمونږ د کالج هم پکې بېعزتي وشوله، استادانو پکې بېعزتي وشوله. ظاهره خبره ده دغې خاندانونو په دې کې بېعزتي وشوله. دا ولې کېږي؟ دا ځکه چې ما ورته د خپل بنیادي تربیت نه غافلې شوي یو. داسې مسلې بیا راځي. لہذا په دې هر څه باندې به نظر ساتو. پلار هم ذمه وار دی. کلکم راع وکلکم مسؤول عن رعیته. دا معنا ده هر یو که ذمه دار دی. الله دې موږ ته د خپلو ذمه دارو احساس هم راکړي، او الله دې زموږ د ایمانونو او دارنګې د زموږ د غیرتونو زموږ د خاندانونو حفاظت هم وکړي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله صحبه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.